شینواري ټاون چمکني کې د ملک کرکټ ټورنمنټ افتتاح وشوه. د دې میچ مشر میلمه ولی خان چمکني وو. د ټورنمنټ لومړی میچ د ملک 11 او د کچوړې 11 ترمنځ وشو. کچوړې 11 ټاس وګټو او د لومړی بیټینګ فیصله یې وکړه او په مقرره اورو کې 15 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې ملک 11 مقرره رنز جوړولو کې ناکام شول او دغه شانتي دا میچ کچوړې 11 په 3 وکټو وګټلو. مشر میلمه کلاړیانو سره ملو شو او د هغوی د لوبې تعریف یې وکړو. یو جهان مننه د ټولو نه مخکې خو د چمکني ټي وي چې دوی دقسې اکټیویټي که هغه د سپورټس په حواله دي که هغه د سیاسي په حواله وي که هغه دیني په حواله وي دغه معلومات د خپلې علاقې د خپلې کلي خلکو ته فراهم کوي. نو زه خو د ټولو نه مخکې د چمکني ټي وي د زړه نه شکریا ادا کوم. دویم په دې موقع زه د خپلې خاورې سوکني خبره خاص کر کوم چې د سوکني خاورې ډېر عظیم خلک که هغه د سیاست په میدان کې دي لا جواب دي که هغه به د ججۍ په میدان کې وي که به د وکالت په میدان کې وي که ایون هغه د هر ډپارټمنټ تاسو وګورئ نو په هغې کې به د سوکني د خلکو نمایه کردار وي او دغه نمایه کردار د الله تعالی وکړي چې دا زمونږ سپورټس ته هم منتقل شي. که زمونږ دا نن ځوانان لګیا دي تاسو شاته ګورئ زمونږ ملک ګلباز بھائی زما کشر دی زما بچی دی د یو ټورنمنټ چالو کړی دی ملک ټورنمنټ نن یې افتتاحي میچ وډومبی دغه له موږ رالو او دغه مې دوی دپاره هم دوا ده چې سپورټس د خدای سپورټ وساتي او خدای دې په دې کلي کې او په دې چاپیرچل کې عام کې ځکه چې سپورټ سره نږدې کېدل نو د بدو نه لرې کېدل دي. نو کوشش به کوو چې زموږ ځوانان دې زیات سپورټ سره شوق وساتي او مشران دې زموږ د دې خاورې نه پس د سپورټس په میدان کې نن زموږ د پاکستان په د هاکۍ په ټیم کې زموږ یو بچی دی د سوکنو نمایندګي کوي. داسې په نورو ګیمونو کې که په کرکټو کې تاسو وګورئ په بلا ګیمونو کې د سوکنو خلک نمایندګي کوي. نو مشرانو هم پکار دي چې د سوکنو د سپورټس په حواله باندې خصوصي خیال وساتي او سپورټ له ترجیح ورکړي. نو انشاءالله په سوکنو کې داسې ځوانان دي چې انقریب به د پاکستان د کرکټ په ټیم کې انشاءالله دوی خپل د چمکني نوم روښانه کوي. اول خو زه د چمکني ټي وي ډېر شکرګزار یم چې دومره ټایم یې وویستو او نن د ملک ټورنمنټ افتتاحي میچ و چې د هغې چیف ګیسټ زموږ مشر ولی خان ماما او دا انشاءالله چې د را روان یو میاشت کې به انشاءالله دا زه ختم کوم چې مشر میلمه منیجمنټ ته د نغد انعام اعلان هم وکړو. نعمت سبحان، چمکني ټي وي، چمکني.